نحمد ونصلي على رسوله الكریم. اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو او دوستانو، مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کیږي. که دا پوره دین زوم په زندګۍ کې راغی نو زوم به مړی نو سنت طریقه باندې شي، ژوندی به هم سنت طریقه شي. اوس واده دا یو اهم فریضه ده. هر مور او پلار دا خواهش شي چې که ما لور ده او که زوی مې چې دا واده شي او قرآن شریف ختم کا، مونځ زده کا او صحیح واده یې وشي. نو ایمانداره خلکو ته به زړه نه دا اپیل وکړم چې مهرباني وکړئ چې تاسو خو هر قسم وسي، خو غریبانو ګورې وس نشته دی. غریبانو ته دا اپیل کړم چې واده په ساده سنت طریقه باندې کړئ. په دغه کې درې غي د سنت دي: نکاح کړل، حق مهر ورکوي به چې کوم دی جلیل حق مهر ورکوي، او دریم نمبر ولیمه چې هغه کجوري مجوري او خواږه او دا وشي بیا ډوډۍ وکړئ. نو مه غټې ډوډۍ کړئ، مه ډبل بیټونه او المارۍ جوړوئ، مه ایرکنډیشن کې جوړوئ، مه لوښي جوړوئ، مه سونه جوړوئ. سونه اوس په 2000 روپۍ سیټ دی، لسو کالو ګرنټي ده او په 2000 روپۍ باندې جوړېږي. دا ساده هغه کړئ او صوفي او شیونه او دا مه جوړوئ چې ساده سنت طریقه شي. نو زما د وطن ټولې بچی به چې کوم دی او بچي به دا به واده شي او ودونه به یې وشي او کورونه به یې آباد شي، نبي علیه السلام امت به زیات شي. نو مونږ له پکار دي چې طارق جمیل صاحب یې چې تاسو وادونه ارزان کړئ چې زناګانې قیمته شي. نو مونږ او تاسو که ارزان که او لږه خرچه باندې ما کړه په اسانه طریقه باندې به شي. ګورئ دا ویډیو ټول خلک شیر کوي او کمنټو کې ولیکئ چې په ساده سنت طریقو باندې په ټوله خیبر ایجنسۍ کې خلک ودونه کوي. والسلام.